نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، الله جل جلاله قرآن عظیم الشان تا په تمامو کتابونو کې افضل او بهتر ګرځولې دي. ټول سل صحیفې او څلور آسماني کتابونه دي. په دغه سلو صحیفو کې او څلور آسماني کتابونو کې خدای پاک جل جلاله د قرآن عظیم الشان په ټولو باندې شرافت او عزت ورکړی دی. قرآن عظیم الشان دا هغه بهترین کتاب دی چې دا اخیری کتاب آسمانی دی. حضور علیہ السلام مبارک اخیری پیغمبر دی. د حضور علیہ السلام مبارک نه پس نور سلسله د نبوت هغه ختمه شوې ده. همدغه شانته قرآن عظیم الشان نه پس نور سلسله د کتابونو د آسماني کتابونو هغه ختمه شوې ده. یاد ساتئ عزتمندو، په قرآن عظیم الشان کې ډېر سفاري دي او قرآن عظیم الشان یو ځل ختمول دا خو ډېر زیات اجر او ثواب لري، خو چونکې د دنیا په مصروفیاتو په وجه باندې مونږ د قرآن عظیم الشان تلاوت چونکې یو سپاره هم په ورځ کې نشو کولی. د دنیا مصروفیات زیات وي، د هغې باوجود مونږ هغه تلاوت کم کولی شو، یا بعضې ملګري اکثر دومره نوزګاره شي چې هغه تلاوت یو پاو قدرې هم ونه کي. نو یا ساتئ عزتمندو، تلاوت دا ضروري دی، دا په روټین کې ساتل پکار دی. په دې سره د انسان زړه تازه کیږي، د انسان روح تازه کیږي، د انسان ځیګر تازه کیږي، د انسان په مخ کې چې کوم نور او رڼا ده هغه ورسره تازه کیږي. قرآن دومره عجیبه کلام دی، دا د خدای پاک جل جلاله خبرې دي. یا ساتئ عزتمندو، چې کومو ملګرو سره د قرآن عظیم الشان دپاره ټایم نه وي، وخت ورسره نه وي، نو هغوی د کوشش وکړي چې د قرآن عظیم الشان دپاره په شپه ورځ کې په 24 غنټو کې کم از کم دله نیمه غنټه ټایم ورکول ضروري دی چې قرآن عظیم الشان ته ورکړي. او موږ او تاسو د قرآن عظیم الشان ختم دغه نیمه غنټه کې چې څومره تلاوت کېږي، کم از کم چې دغه د ختم په حساب سره شروع شي او دغه انسان په میاشت کې یو ختم ضروري کوي، نو دې سره به د شیطان زړه مړ کېږي او د مسلمان زړه به راژوندی کېږي، تازه کېږي به. عزتمندو، زه د دې خبرو نه پس یو مختصر خبره او یو مختصر صورت هغه تاسو ته ذکر کوم چې هغې ته سوره زلزال وایي. ان اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها تر اخره پورې دا یو مختصر صورت دی. دا ډیر زیات بهترین صورت دی، ډیر اجر او ثواب لري. مونږ او تاسو که سوچ وکړو په ورځ کې یو سپاره تلاوت کوو نو دا په میاشت کې یو ختم جوړیږي. او دا سوره زلزال داسې مختصر صورت دی چې دا په 30 سکند کې 25-30 سکند کې دغه صورت ویلی کېږي. یعنی دومره مختصر صورت دی، ملت ټیم هم نالي. او د دې اجر او ثواب بیا څومره دی؟ د دې اجر او ثواب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذکر کړی دی. حضور علیه السلام مبارک می فرمایي چې څوک سوره زلزال لولي نو دغه انسان د پاره دومره اجر او ثواب دی چې څوک یو ځله ولولي نو دغه انسان ته الله جل جلاله د څلور د قرآن عظیم الشان د ختمونو ثواب ورکوي. گویا کې دغه انسان څلور کرته قرآن عظیم الشان ختم کړی دی. څومره بهترین اجر او ثواب خدای پاک جل جلاله د حضور علیه السلام امت له ورکوي. په 15 په 30 یا په 25 سکند کې دغه انسان ته دومره اجر او ثواب ملاویږي، گویا کې دغه انسان څلور کرته د قرآن عظیم الشان ختم کړی دی. ور انسان چې سوچو کې دا منټونه او سکندونه او دا غړی
ګنټې او ورځې دا دومره په منډه روانې دي چې انسان سره سوچ هم نشي کولی چې دا مانه څنګه تېره شوله په دغه وخت پسې تېر شوي وخت پسې انسان سوچ وکړي دا څومره عمر ما تېر کړلو په دې کې ما څه کړي دي نو هر سړی دا کوشش وکړي چې کم از کم په ورځ کې یو پیر سوره زلزال لوستل دا ضروري دي نو دا ضروري ځکه دي چې دا انسان ته د 4 ختمونو اجر او ثواب په ملاويږي نو چې یو ځل کوم انسان اولولي ناغه ته د 4 ختمونو اجر او ثواب ملاويږي الله جل جلاله د اول ماته بیا ټول مسلمانانو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی او الله جل جلاله دې د دې صورت د ویلو بار توفیق را نصیب کی الله جل جلاله دې زموږ د ټول مسلمانانو اخره خاتمه په ایمان کی آمین یا رب العالمین